أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو نیو ایجوکیشن. د منظور افسانه زموږ سره روانه ده او پسې زموږ سره دی. اختر نے اس کے پالج کے متعلق کوئی بات نه کی. نو اختر د منظور سره د هغه پالج متعلق څه خبره ونه کړه، اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہو دی. په دې وجه باندې چې هغه سره د فالج متعلق خبره کول، د هغه فالج متعلق د هغه نه تپوس کول، دا به ډېر زیات حماقت پې وقوف وي او قمقلتوب به جیسے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا چې د هغې نه دی بالکل قطعاً بالکل بے خبره معلومېده دا اختر چې دی چې ما د ستا د بیمارۍ په باره کې څه پته نشته دی. نو ده وایي چې ولې زه درته د دې اظهار چې دی هغه وکړمه. لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا، لیکن دتا پس ذریعہ باندې معلومه شوې وه کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کو واپس آیا، کله چې منظور چې دی یو ورځ کھیل کود لوبې چې دی هغه کولې، لوبې وکړې او د هغې نه واپس راغی تو اس نے ٹنڈے پانی سے نہا لیا. نو ده په یخو اوبو باندې ولمبل، نو دی چېرته ګرم و او د هغې نه وروسته بیا په یخو اوبو لمبلي دي جس کی باعث ایک دم اس کا نچلا دړ مفلوج ہو گیا چې د هغې په وجه باندې یو دم د ده لاندینۍ حصه چې دی هغه فالج شوې وه. نو په دې کې موږ ته دې خبرې سبق دی چې کله سړی په ګرم حالت کې نو ځان یو دم یخول نه دي پکار، د هغې د وجې نه سړی د بیمارۍ ښکار کېږي. ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، نو دې د مور و پلار اکلوتا لڑکا و، یوازینی زوی یو زوی و. انہیں بہت دکھ ہوا. نو اختر په دې خبره ډېر زیات خفه او پریشانه شو. شروع میں حکیموں سے علاج کرایا. نو په شروع کې حکیمان ډاکټرانو نه د هغې نه علاج وکړی شو مگر کوئی فائدہ نه ہوا. اوله کې د حکیمانو نه علاج کو، حکیم چې دی هغه جدا دی، ډاکټر جدا دی، هغې سره څه فایده ونه کړه مگر کوئی فائدہ نه ہوا. پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا مگر بے سود. او بیا ټونې ټوټکې یعنې تعویذ جادو منتر د هغې نه چې دی کار واغسته خو په هغې باندې هم څه کار ونه شو، بے سود بیکار. آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کرا دیا. بیا ورته چا وویل چې د ده علاج په اسپتال کې پکار دی، نو چا په وینا باندې دی په اسپتال کې داخل کړی شو تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے، چې باقاعدگی سره د دې علاج چې دی هغه کېږي. ڈاکٹر مایوس تھے، ڈاکٹران مایوس ہو. انہیں معلوم تھا وہ تو پتہ ہوا کہ اس کے جسم کا مفہوش حصہ کبھی درست نہ ہوگا، چې د ده د جسم فالج وهلې حصه چې دا به چېرته هم ټیک نه شي. مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے. لیکن بیا هم د هغه د والدین د مور او پلار زړه ساتلو دپاره د منظور علاج کو. انہیں حیرت تھی، دو حیرانو کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا، چې دې دومره وخت چې ژوندی څنګه پاتې شو. اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا. په دې وجہ چې په ده باندې فالج حمله چې دی هغه ډېر زیاته سخته تیزه وه، جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے. نو په هغې سره د ده د جسم لاندینۍ حصه بالکل بیکاره شوې وه او د هغې نه علاوه د ده د بدن ډېرې نازک اعضا چې نازک یعنې ګردې دل دماغ ګردې زړه او دماغ چې کوم دی هغه یې هم متاثره کړی و. جھنجھوڑنا متاثر کرنا. وہ اس پر ترس کھاتے تھے. نو اختر چې دی به ده باندې ترس او رحم یې کوه، او اسے پیار کرتے تھے. اختر نه دا نرسان او ډاکټران چې دي هغو به ده باندې ترس او رحم راته او د سره یې مینه محبت چې دی په دغه وجه باندې کوه. اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا ګور اپنی اس شدید علالت سے سیکھا تھا. او بل وجه دا وه چې ده خپل سدا همیشه د خوشحاله اوسېدو دا ګور طریقه چې دی د خپل شدید حالات بړې بیماري خپل د غټې بیمارۍ چې دی هغه زده کړی چې هر وخت به د ځان خوشحاله ساتو او خپل بیمارۍ طرف ته توجه نه وه. اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا. نو د ده معصوم دماغ چې دی هغې دا طریقه په خپله ایجاد کړې وه کہ اس کا دکھ دب جائے، دکھ دب جانا ختم ہو جانا، چې د دا دکھ درد چې دی هغه ختم شي. اختر پر پھر ایک دورہ پڑا. نو اختر باندې بیا یوه دوره چې دی هغه راله، د زړه یو بله حمله چې دی هغه په ده باندې وشوه. یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا. نو دا یو دوره چې دا یو حمله دا یو اټیک
دا د مخکې نه زیات تکلیف دeh او خطرناک و मगर उसने صبر और तहम्मुल से काम लिया लेकिन د صبر और तहम्मुल ने کار واغستو और मंजूर की मिसाल सामने रख कर अपने दर्द से गाफिल रहने की कोशिश की او د منظور مثال یې مخې ته کېښود او خپل له درد نه یې ځان غافله وساته لاپروا بې پروا जिसमें उसे कामयाबी हुई और वदी के अख्तर चेहरे कामयाब शो डॉक्टरों को इस मरतबा तो 100% यकीन था डॉक्टरान तो दे पेरा 100% यकीन हो कि दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती जो दुनिया यो ताकतों में अख्तर चिया निशी बच कोले मगर मोजिज़ा रोना हुआ लेकिन बल तरफ तो मोजिज़ा शो मोजिज़ा किसी नामुमकिन मुमकिन बनाना और रात की ड्यूटी पर मुअय्यन नर्स ने सुबह सवेरे उसे दूसरी नर्सों के सपुर्द किया और د شپې په ډیوټۍ باندې مقرر नर्स سحر वक्त दे नूर नरसानों ता हवाला को सपोर्ट करना हवाला करना तो उसकी गिरती हुई नफ्स संभल चुकी थी वो जिंदा था और द आर्ताव शवे नफ्स रे यानी कम शवे नफ्स रे आगा संभल यानी درست होना आगा ټیک شوی او دې ژوند دی حالن کې دا سوچ کو چې سحر ته دې مړی خو دې چې ژوند دی मौत से कुश्ती लड़ते लड़ते निडाल होकर जब वो सोने लगा نو د موت سره کشتي جنگ د پهلوانانو جنگ ته ویل چې د مرګ سره یو قسمه دی وجنګېده نډال کمزور ناتوا او په دغه کمزورۍ په حالت کې چې کله اختر اوده شو اوده کېده तो उसने नीम मुंदी हुई आंखों से मंजूर की तरफ देखा नीम मुंदी हुई आंखें नींद से बरी होन जिस तरीके د خوب نچلې هغه ډکې وي په دغه سترګې منظور طرف ته وکتل جو محو خواب था کوم چې منظور اودو गहरी नींद सो रहा था मंजूर उदो उसका चेहरा दमक रहा था दमक न चमकना और दमक चिड़िया का पड़खेदो अख्तर ने अपने कमज़ोर नहीब दिल में उसकी पेशानी को चूमा और सो गया तो अख्तर چې کوم دی خپل کمزوري زړه کې د اوچولې چې دی هغه ښکل کړه او وده شو जब उठा तो मंजूर चहक रहा था कल जी अख्तर را پاسېد نو منظور چې دی चहकना यानी खुशी से बोल रहा था खुशहाली خوشحال और खुशहाली की खबरें कवरी उसके मुतालिक एक नर्स से कह रहा था और द अख्तर मुतालिक यो नर्स सर ले गया आपा अख्तर भाईजान को जगाओ कि आपा अख्तर रोज से देर पासा दवा का वक्त हो गया है दर दवाई वक्त है सोने दो उसे आराम की ज़रूरत है नो नर्स भी कि प्रे चौधरी दत्त द आराम ज़रूरत है नहीं नो अख्तर भी ना वो बिल्कुल ठीक है दे बिल्कुल ठीक थे आप उन्हें दवा दीजिए तो दत्त दवाई वार का अच्छा दूंगी नर्स भी ठीक था वर्कोमा मंजूर ने जब अख्तर की तरफ देखा मंजूर चिकल अख्तर तरफ तो उसकी आंखें खुली हुई तीन दस्तर की कोला हुई उसने बहुत खुश होकर आवाज़ बुलंद कहा रेडे ज़्यादा खुशहाल शो और पहुँचत आवाज़ हुई अस्सलामु अलैकुम अख्तर ने नफ़ाहत भरे लहजे में जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम नो अख्तर पल कमज़ोरी पल लहजे की हुई जवाब और को वालेकुम अस्सलाम भाईजान आप बहुत सोई मंजूर तो विच भाईजान रोड जाना ता ढेर خوب को नो मंजूर तो हाँ शायद چې आओ کې دې شي ډېر خوب مې کړی